وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. دی آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى زجر ورکړی دی په انکار د بشریت د رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې. مشرکین او پیغمبر پاک ته ویل ستا نبوت مونږ نه منو ځکه ته بشری ته انسان او الله تعالی انسان رسول نه رالیږي بلکې فرشته رسول رالیږي. ډېرو ځایونو کې د مشرکینو دا عقیده قرآن ذکر کړي. قرآن کریم کې چې کله تدبر وکړي سورة التغابن کې دا ذکر د عقیده د مشرکینو. الله تعالی فرمایي ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. دی قومونو ته چې کله پیغمبران په واضح دلایلو باندې رال نو ویل به آیا انسان به مونږ ته هدایت کوي. سورة یونس کې الله تعالی د دې عقیدې د مشرکینو ذکر کړی دی. سورة یونس 3 نمبر آیت دی. الله تعالی فرمایي اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. خلق په دې خبره باندې تعجب کوي چې مونږ یو نارینه ته وحی کړی دا او یو سړی ته وحی کړی دا. د دې نه تعجب کوي چې سړی ته الله تعالی څنګه وحی وکړه، انسان ته الله تعالی څنګه وحی وکړه. قرآن سورة الانعام کې الله تبارک وتعالی د مشرکینو د دې شبهې جواب داسې نقل کړی دی ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. که مونږ چرته فرشته رسول را لېږلی دی خلکو ته نو هغه په انساني شکل باندې وي ځکه چې لا یطیقون التلقی من الملائکه. انسان د فرشتې سره د ملاقات کولو طاقت نه لري. او سورة الانبیاء کې الله تبارک وتعالی د مشرکینو د دې شبهې جواب داسې نقل کړی دی. الله فرمایي ته ووایه چې زمانه چې کوم مخکې پیغمبران راغلي وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. هغه موږ داسې جسمونه نو ګرځولي چې خوراک یې نه خوړه. او یو سالک دام وی چې محمد بشر لا کالبشر یاقوت حجر لا کالحجر. محمد صلی الله علیه وسلم انسانو د عام انسانانو غوندې نه و لکه یاقوت کاڼی دی خو د عامو کاڼو په شان نه دی. یاقوت قیمتي کاڼی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان په ټولو انسانانو باندې برتر و، په ټولو انسانانو کې بهتر و. وما منع الناس او ندی منکلی خلق لرا ایومنو د ایمان راوړلنا اذ جاءهم الهدى کله چې دې ته هدایت رااله الا ان قالوا مگر دې خبرې منکړي دي ان قالوا چې دی ویل ابعث الله ایراولی الله تعالی بشرا انسان رسولا پیغمبر.